أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د صحاباو د بدر د صحاباو د بیان کومه سلسله چې ما شروع کړې ده هماغه به نن هم بیانوم، خو دې نه مخکې د انصار الله ته د اجتماع په حواله دا هم ووایم چې هغه صحابه چې پکې انصار هم وو او مهاجر هم وو، هغوی چې کله اسلام قبول کړو نو په ځان کې پاکې تبدیلی پیدا کړې او عجیبه نمونې یې هغوی وښودلې، صرف د قربانو نه بلکې د تقوا د اعلی معیار او د اخلاص او د وفا. حضور فرمایي چې ستاسو اکثریت چې کوم دلته دا وخت موجود دی او هغوی چې د انصار الله د عمر دي نو هغوی انصار هم دي او مهاجرین هم، او په دغه لحاظ خپل جایزې اخلي چې کومې نمونې زموږ مخې ته وړاندې کړې شوې وې په هغوی باندې تر کومه حد پورې موږ عمل کوو. د دغه تمهید نه پسته به زه اوس مضمون شروع کړم. لومړی چې کوم بیان دی هغه د حضرت نعمان بن عمرو دی. کومه واقعه به چې بیانېږي ذکر به چې کېږي د حضرت نعمان هم ملاویږي او نعمان هم، او د دوی د والد نامه عمرو بن رفاوه او د والدې نامه فاطمه بنت عمرو وه. د حضرت نعمان په اولاد کې محمد، عامر، صبره، لبابه، کبشه، مریم او ام حبیب، امت الله او د حکیمه ذکر ملاویږي. د ابن اسحاق مطابق حضرت نعمان په بیعت عقبه ثانیه کې د اویاو انصارو سره شامل شوي وو. حضرت نعمان د بدر، غزا، احد، خندق او باقي ټولو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک وو. یو روایت کې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د نعمان لپاره د خیر نه بغیر بل څه مه وایي، ځکه چې هغه د خدای او د هغه رسول سره مینه کوي. حضرت نعمان د حضرت امیر معاویه د حکومت په دور کې په 80 هجري کال کې وفات شوی و. حضرت ام سلمه بیانوي چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه یو کال مخکې بصره چې د شام د ملک یو ډېر پخوانی ډېر زوړ او مشهور ښار دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تره سره د شام تجارتي سفر چې کړی و نو هغه وخت په دغه ښار کې هغوی سر شوي وو او همدغه شان چې کله د حضرت خدیجې سامان هغوی د شام طرف ته وړی و نو هغه وخت هم هغوی دې ځای کې
ایثار وو او په هغه سفر کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د حضرت خدیجه غلام میسره هم وو. بهرحال حضرت ابوبکر د وفات نه یو کال مخکې چې د تجارت لپاره تللی وو هغه طرف ته، نو هغوی سره نعمان او صحبت بن حرمله هم وو، هغوی هم ورسره سفر کړی وو او دا دواړه په جنګ بدر کې هم موجود وو. نعمان د لارې چې کوم سامان و په هغې باندې د هغوی مقرر وو او حضرت ابوبکر سره او همدا د هغه سفر واقع ده چې کله د هغوی یو ملګري حضرت نعمان یو قوم باندې په ټوکو کې خرڅ کړي وو، په ټوکه کې ورباندې خرڅ کړي وو. حضور فرمایي چې دا واقعه ما د حضرت صحبت په بیان کې مخکې هم ویلې ده، خو بهرحال مختصره به بیا بیان کړم. صحبت چې کوم دوی ملګري وو د هغوی په طبیعت کې ټوکه ډېره وه او بلکې ځینو روایتونو نه معلومیږي چې دواړه حضرت نعمان او حضرت صحبت یو بل سره ډېر بې تکلفه وو، ډېرې ټوکې یو بل سره کولې او په طبیعت کې هم د هغوی ډېره ټوکه وه. نو هغوی حضرت نعمان ته وویل د سفر دوران چې په ما باندې څه اخره وه. نو هغوی ورله جواب ورکړو چې تر څو حضرت ابوبکر نه یې راغلي، چېرته تللي وو بهر، وایي زه به روټۍ نه در کوم. نو صحبت په دې ورته دا ووایي چې که تا ما له روټۍ را نه کړه نو بیا به زه داسې خبرې کوم چې ته به پرې غوسه کېږې. راوي وایي چې دغه دوران دوی د یو قام سره جوخت تېرېده. نو صحبت هغې ته ووایي چې آیا تاسو به مانه زما یو غلام په بیه واخلئ، د یو څو ورځو پس به دا ذکر وي یا سفر دوران چې روان و. نو بهرحال څه وخت پس ته دا خبره ده. نو هغه قام حضرت صحبت ته ووایي چې مانه به غلام په بیه واخلئ. نو قام ورته ووایي چې او وابخلو درنه. نو صحبت ورته دا ووایي چې خبره ډېرې کوي، همدا به درته وایي چې زه آزاد یم او که هغه تاسو هم دا خبرو وکړي نو ډېر پام پرې مه کوئ، داسې نه چې زما غلام خراب نه کړي. نو هغوی ورله جواب ورکړو چې نه، موږ خو تا نه اخیستل غواړو. نو هغوی هغه په خلکو باندې د 10 اوښو په بدل کې خرڅ کړه. نو هغه خلک بیا نعمان له راغله، د هغې په مرۍ کې یو پړی یا د پټکي ته نه تاو کړو چې غلام په تبه د ځان سره بوځي. نو نعمان هغې ته ووایي چې دا تن تاسو سره ټوکې کوي لګیا دی، زه خو آزاد یم غلام نه یم. نو هغې ورله جواب ورکړو چې د مخکې نه ستا باره کې مې ته ویلي وو او بهرحال هغوی په زوره هغوی ځان سره بوتله. کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغله او خلکو ورته دې باره کې ووایي، نو هغوی بیا هغه خلکو پسې لاړل، هغه قام پسې د هغوی اوښې هغې ته واپس کړي او حضرت نعمان یې واپس راوسته. راوي وایي چې کله دا خلک واپس نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم له راغله او هغوی ته یې ووایي، نو راوي وایي چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی صحابه دې نه ډېر محظوظه شو، ډېر یې وخندل او تر یو کله پورې دا لطیفه جوړه وه. ځینې کتابونو کې ځینو کې په دغه فرق سره دا واقع ملاویږي چې خرڅوونکي حضرت صحبت نه و بلکې حضرت نعمان و. بهرحال دواړو باره کې دا روایت راځي. د حضرت نعمان باره کې دا راځي چې د هغوی په طبیعت کې ټوکه ډېره وه. نو نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم د هغوی خبرې اورېدې او محظوظه کېده به. ربیعه بن عثمان نه مروي ده چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم له یو بدو راغلو، جومات ته راغلو، نو هغه خپل اوښ په صحن کې کېنولو. په دې باندې ځینې صحابیانو حضرت نعمان ته ووایي
چې که تا دا اوښ حلال کو نو موږ به دا وخورو ځکه چې زموږ ډېر زړه کېږي لګیا دی دا غوښې ته. او بهرحال دا د هغه بدوخ و نو شکایت وشو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم له چې شکایت لاړو نو بیا هغوی وویل چې موږ به وایي چې بهرحال دا د بدوخ دی او که رسول کریم صلی الله علیه وسلم له شکایت لاړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به تاوان هم ورکړي. نو راوي وایي چې حضرت نعمان په دغه خبرو کې راغله هغه اوښ یې حلال کړو چې کله بدو بهر راووتو او خپل اوښ په دغه حال کې ولیدو نو شور یې شروع کړ چې یا رسول الله زما اوښ حلال کړی شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم بهر تشریف راوړو او فرمایي چې دا چا کړي دي نو خلکو وایي چې دا نعمان. نو هغوی د هغې په تلاش کې وتل یعنې حضرت نعمان چې دا وکړ نو بیا هلته نه تلي و چېرته پټ و. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی لټولو له ووته تر بیا هغې ته د حضرت زبا بنت زبیر بن عبدالمطلب کره هغوی وکتل چې پټ ناست دی. نو هلته یو تن د خپلې ګوتې په اشاره هغې ته په اوچت اواز کې وویل چې یا رسول الله ما صلی الله علیه وسلم ما ته چېرته هم نه ښکاري لګیا دی. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی هلته نه راوویسته او ورته یې وفرمیل چې تا حرکت تا ولې کړی دی. نو نعمان ورته عرض وکړو چې یا رسول الله کومو خلکو چې تاسو ته زما باره کې اطلاع درکړې ده تاسو خبر کړي چې ما دا حلال کړی دی هغوی ما ته دا ویلي چې دا وکړو دا هم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا وروسته د دې تاوان هم ورکړي پیسې به هم ورکړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو د نعمان مخ ته هغوی لاس ولګول او مسکي شو او هغوی هغه بدو ته د اوښ قیمت ورکړه. زبیر بن بکر خپل کتاب الفقهاء والمذاهب کې د حضرت نعمان باره کې واقع بیانوي چې په مدینې کې به چې کله څوک راغله څه خرڅولو لپاره نو حضرت نعمان به د هغه نه څه نه څه واخیسته او او رسول کریم صلی الله علیه وسلم له به راغله او دا به ورته عرض وکړو چې دا زما له طرفه تاسو لپاره تحفه ده او چې کله به د هغه څیز مالک حضرت نعمان نه د هغه څیز قیمت اخیستو لپاره به راغلو نو هملته به ګرځېده دا به یې ورته چې زه دلته اوسېږم او وروسته به یې قیمت واخلي پېژنده به یې. نو چې قیمت لپاره به هغه راغلو خلک به راغله ورپسې نو بیا به هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم له بوتله او عرض به یې ورته وکړو چې دله د ده د مال قیمت ورکړئ یا کوم څیز چې ما اخیستی و نو او تاسو له مې درکړی و د هغې پیسې دله ورکړئ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وفرمیل چې تا نه ماله د تحفې په طور نه و راکړی. نو هغه به یا رسول الله قسم په خدای چې ما سره د دې څیز دپاره پیسې نه وې خو شوق مې دا و چې که څه د خوراک څیز نه تاسو یې وخورئ یا که د ځان سره د ساتلو څیز نه تاسو ځان سره وساتئ. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مسکي شو او هغوی به حکم ورکړو چې دغه څیز چې کوم مالک د هغه له دې قیمت ورکړی شي. نو دا عجیبه د مینې او د محبت او د ټوکو مجلسونه به و خشک مجلسونه به نه و. بل ذکر به چې کوم نن کېږي هغه د حضرت خبیب بن اصاف دی. د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه تعلق د انصارو د قبیلې د خزرج یو خاغ بنو جشم سره و او د حضرت خبیب نامه د یو بل قول مطابق حبیب بن یصاف هم بیان شوی دی او د دوی د والد نامه اصاف ده او د یو بل قول مطابق د یصاف هم بیان شوی ده. همدغه شان د دوی د نیکه نامه د عتبه نه علاوه انبه هم بیان شوی ده. د حضرت خبیب د والدې نامه سلمه بنت مسعود وه. د دوی په اولاد کې
یو زوی ابو کثیر و چې نام یې عبدالله وه چې د جمیله بنت عبدالله بن ابی بن سلول نه پیدا شوی و او دویم زوی نامه د هغې عبدالرحمن وه چې د ام ولد نه پیدا شوی و. یوه لور د دوی انیسه وه چې زینب بنت قیس نه پیدا وه او د حضرت ابوبکر صدیق د وفات نه پس حضرت خبیب د هغې کونډې یعنې د حضرت ابوبکر کونډې خبیبه بنت خارجه سره واده کړی و. حضرت خبیب بېشکه د مدینې د هجرت په وخت مسلمان نه و خو بیا هم دې ته د مدینې د هجرت په وخت د مهاجرینو د مېلمستیا شرف ترلاسه شوی و. دوی مسلمان نه خو دوی د ډېره مېلمستیا کړې وه. حضرت طلحه بن عبدالله او حضرت صهیب بن سنان د دې په کور کې سارو خو د یو بل قول مطابق حضرت طلحه د حضرت اسد بن زراره په کور کې سارو. همدغه شان حضرت ابوبکر صدیق چې کله د مدینې طرف ته هجرت وکړو نو د یو روایت مطابق هغوی حضرت خبیب کره په خبا کې د سنا په مقام باندې سارو. دا سنا د یو ځای نامه ده چې د مدینې ګیر چاپېره چې کوم اوچت کلی دي هلته چېرته چې بني حارث بن خزرج د بني حارث بن خزرج خلک اوسېده هغه ځای ته وایي. خو د یو بل روایت مطابق حضرت ابوبکر حضرت خارجه بن زید په کور کې سارو. د بدر د غزا نه علاوه احد خندق او په نورو غزواتو کې هم دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. د یو روایت مطابق د خبیب په مدینه کې وو خو دې نه باوجود هغوی اسلام نه قبول کړی تر دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بدر غزا لپاره روان شو نو دوی په لاره کې هغې سره ملاو شو او اسلام یې قبول کړو. په صحیح مسلم کې د حضرت خبیب د اسلام د قبلولو ذکر داسې ملاویږي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبي ام المؤمنین حضرت عائشہ دا روایت فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بدر طرف ته چې روان شو نو هغوی د حرة الغبره چې د مدینې نه د 3 میلو په فاصله یو ځای دی هلته ورسېدو نو هلته هغوی ته یو تن ملاو شو چې چا د جرأت د بهادرۍ ذکر وکېدو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه چې هغې ولیده نو ډېر خوشحاله شو او چې کله هغې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض وکړو چې زه تاسو سره تلو لپاره او تاسو سره د غنیمت په مال کې برخه اخیستلو لپاره راغلی یم نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې تا د خدای او د هغه په رسول ایمان راوړی دی نو هغې ورته وویل چې نه زه مسلمان نه یم. نو هغوی ورته بیا وفرمیل چې واپس لاړ شي ځکه چې زه به د یو مشرک نه مدد نه اخلم. نو هغې فرمایي چې بیا هغه لاړو او بیا چې کله هغې رسول کریم صلی الله علیه وسلم شجره ته ورسېده چې د ذوالحلیفه د مدینې نه چې 6 میله په فاصله یو مقام دی او شروع هغه سره جفت یو ځای دی. نو بهرحال چې هلته ورسېدو نو هغه تن بیا سره ملاو شو هغه خبرې وکړې چې کومه مخکې کړې وه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه وفرمیل چې کومې مخکې فرمایلي وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې واپس لاړ شئ زه به د یو مشرک نه مدد نه اخلم او بیا هغه واپس لاړو. چې د ذوالحلیفه د مدینې نه 7 میلو په فاصله یو مقام یو شجره سره او بیدا مقام هم هملته دی. دا دواړه ځایونه جوخ دي خو بهرحال هلته میلاو شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره. هغې ورته وفرمیل لکه څنګه چې مخکې ورته فرمایلي چې موږ به د مشرک نه مدد نه اخلو. نو هغې ورته بیا وفرمیل چې آیا ته خدای او د هغه په رسول ایمان راوړې نو هغه وویل چې او. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا وفرمیل چې راځه اوس ته ما سره راتلی شي. د دغه روایت په شرح کې ذکر شوی دی چې د کم تن د اسلام د قبلولو ذکر په دغه روایت کې کېږي هغه حضرت خبیب و. حضرت خبیب بن نصاف د اسلام د قبلولو
او د بدر په غزا کې د شرکت ذکر کې علامه نورالدین حلبي خپل کتاب سیرت حلبي کې بیانوي چې په مدینه کې حبیب بن یساف نوم یو طاقتور او بادر تن و. دا د خبیب بن یساف بله نامه ده چې د سیرت په کتابونو کې لیکل شوی دی. خو بهرحال دا تن د خزرج قبیلې و او د بدر د غزا تر وخته پورې دا مسلمان شوی نه و. خو بیا هم دا د خپل قام د خزرج سره د ګټې په صورت کې د جنګ ګټلو په صورت کې د مال غنیمت د ملاوېدو په امید جنګ لپاره روان شو. مسلمانان د دې پر راتلو ډېر خوشحاله وو. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمیل چې موږ سره به صرف هماغه جنګ له ځي چې څوک زموږ په دین موږ سره دی. او یو بل روایت کې دا هم راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي چې ته واپس شې موږ به د مشرک مدد نه اخیستل غواړو. حبیب ته یا خبیب ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم 2 ځله دپاره ویلي وو، 2 ځله یې واپس کړی وو. درېیم ځل هغې چې ورته وفرمیل چې ته خدای او د هغه په رسول ایمان راوړی، نو هغوی ورته وویل چې او بیا اسلام قبول کړو. او بیا هغوی ډېرې په پادرۍ باندې ډېر زبردست جنګ کړی وو. د مسند احمد بن حنبل کې حضرت خبیب د خپل اسلام د قبلولو د واقع تفصیل داسې بیانوي چې زه او زما د قام یو بل سړی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې هغه وخت حاضر شو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو غزا تیاری کوله. موږ تر هغه وخته پر اسلام نو قبول کړی. موږ ورته عرض وکړو چې موږ په دې شرمېږو چې زموږ قام خو جنګ لپاره به روان یو، موږ به ورسره نه شاملېږو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې آیا تاسو دواړو اسلام قبول کړی؟ نو موږ ورته عرض وکړو چې نه. نو په دې هغوی وفرمیل چې موږ یقینا د مشرکانو خلاف د مشرکانو مدد به نه خوښوو. د مشرکانو خلاف چې جنګ کېږي لګیا دی، نو دا څنګه کېدای شي چې موږ له مشرکانو د مدد واخلو. حضرت خبیب وایي چې په دې موږ اسلام قبول کړو او موږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په هغه غزا کې شامل شو. ما په هغه جنګ کې یو تن وژلی و او هغه هم زه خوب کړی وم. او هغې نه پس چې کله ما د هغه مقتول تن لور سره واده وکړو، نو هغې به راته ویې چې ته به هغه تنې چېرې هېر نه کړې چې چا چې تا دا زخم په تا لګولی و. په دې به ورته ما ویې چې ته به هم هغه تنې چېرې هېر نه کړې چا چې ستا پلار ډېر زر تر اوره رسولی و. د بدر په غزا کې خبیب بن اساف د مکې د قریشو چې کوم سردار و امیه بن خلف هغه یې وژلي وو. او په اختصار به د مقتول د نامې د تذکرې نه بغیر به مسند احمد بن حنبل په روایت کې ذکر شته د واده والا چې کومه واقعه ده. د دغه واقعې تفصیل سره ذکر علامه نورالدین حلبي په خپل کتاب سیرت حلبیه کې کړی دی. هغوی بیانوي چې حضرت عبدالرحمن بن عوف نه دا روایت دی چې د بدر په میدان کې ماته امیه بن خلف ملاو شو. هغه د جاهلیت په زمانې کې زما ملګری و او هغه سره د هغه زوی علي هم و چې خپل پلار لاس نیولی و. دا علي هغو مسلمانانو کې شامل و چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مکې د هجرت نه مخکې اسلام د قبول کړی و. او هغه د هغې خپلوانو بیا هغې د اسلام نه د اړولو کوشش وکړو چې پکې کامیاب شو. او بیا مخکې دوی اسلام قبول کړی و او بیا ترې ناوړېدلي وو او بیا دا خلک د کفر په حال کې وژلي شوي وو. او د دغه خلکو باره کې خدای پاک دا آیت نازل فرمایلی و چې ان الذین توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. چې یقینا هغه خلک چې فرشتې په دغه حل کې د هغوی روحونه قبض کړي چې هغوی په خپلو نفسونو باندې ظلم کوي، هغوی ورته وایي چې تاسو په کوم حل کې وایي؟ نو هغوی به ورله جواب دا ورکړي چې موږ خو په وطن کې ډېر کمزوري وو. نو بهرحال وایي چې په داسې خلکو کې حارثه بن ربیعه، ابوقیس بن فاقع، ابوقیس بن ولید، عاص بن
انبا علي بن امیه مو. علامه نورالدین حلبي لیکي چې په سیرت شامی نومي کتاب کې لیکلي دي چې دغه خلکو چې اسلام قبول کو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو. بیا چې هغوی د مدینې طرف ته هجرت وکړو نو د دې خلکو چې کوم خپلوان وو هغوی د دوی په مکې کې ایثار کړ او بیا دوی په فتنې کې ګیر شو او د دې په نتیجه کې دوی په ازمایش کې واچول او د دې په نتیجه کې دا خلک په فتنه کې پرېوته او اسلام نه واړېده، اسلام یې پرېښوده. بیا دوی د بدر د غزا په وخت د خپل قام سره راووتو، دا ټول هلته وژلي شو. د دغه سیاق نه معلومیږي چې دا خلک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې د خپل د دین نه وو اورېدلي او د لومړي روایت د سیاق نه معلومیږي چې دا خلک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې د هجرت نه مخکې مکې نه د هجرت کولو نه مخکې د کفر طرف ته واپس تللي وو. خو بهرحال حضرت عبدالرحمن بیانوي چې ما سره ډېرې ذرې وې، ما هغه اوچتې کړې وې د جنګ واقع بیانوي چې امیه زه ولیدم نو زه ماته د جاهلیت د زمانې چې کومه زمانه وه عبد امر او هغه راته واخیست او اواز یې راته ما ورله جواب ورنه کړو ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم زما نام عبدالرحمن ایښی وه. نو هغې راته وویل چې ته به هغه نامه پرېښودل غواړې چې کومه ستا پلار نیکه په تا ایښې وه. نو ما ورته وویل چې او امیه وویل چې زه خو رحمان نه پېژنم، خو چې امیه کله زما په نامه ما ته اواز وکړو یو ځل بیا عبدالرحمن په نامه، نو ما ورله جواب ورکړو. خو بهرحال په ظاهره معلومیږي چې امیه کله د هغې چې کوم پخوانی نوم و په هغې ورته اواز وکړو نو هغوی پوه شوي خو چې همدې ته اواز کوي، خو هغوی ورله جواب ځکه ورنه کړو چې هغې د یو بت په نامه د بت بندی ورته ویلي وو او ورسره د دغه خبرې هم ډېر امکان دی چې هغې اړه پوه شوي نه چې چا ته اواز وکړو ځکه چې هغه نامه هغوی ته د موده شوې وه چې پرېښې وه. او کله چې هغې امیه د هغوی په نامه هغوی ته اواز کړ نو هغوی پوه شو چې ما ته اواز کوي او جواب ورله ورکړو د هغې طرف ته متوجه شو. نو امیه هغې ته وویل چې که په تا زما څه حق شته زه تا لپاره دغه زرو نه بهتر یم چې کوم تا سره دی پخوانی ملګرتیا دغه حواله ورله ورکړه ځکه چې عمده د بچ کېدو یو سامان کېدی شو ځکه چې حالت هغه وخت داسې و چې شکست شوی و. نو که څه حق هغې ورته که څه حق زه لرم نو زه بهتر یم د دغه زرو نه، ما لپاره ته څه انتظام وکړي. ما ورته ټیک ده. بیا ما زرې لاندې کېښودې او د امیه او د هغه د زوی علي لاس مې ونیولو او امیه وایي چې امیه هغوی ته وایي چې ما په ټول ژوند کې داسې ورځ نه ولیدلې چې کومه نن تېره شوه د بدر ورځ. بیا هغه تپوس وکړو چې تاسو کې هغه تن څوک دی چې چا په سینه باندې په ذره باندې د شترمرغ وزره لګېدلې ده. ما ورته وویل چې حمزه بن عبدالمطلب. نو امیه وویل چې دا ټول کار هم د هغه دی، د هغه په وجه زموږ دا حل شو. خو بهرحال د هغه خپلې اندازې دا یو قول دی او دا خبره چې بهرحال دا د هغوی خپلې اندازې وي او د یو بل قول مطابق دا خبره د امیه زوی کړې وه. او عبدالرحمن بن عوف وایي چې دې نه پس ما هغوی ځان سره روان کړي وو، لاس مې د هغوی نیولی وو چې ناڅاپه حضرت بلال امیه ما سره ولیده او په مکې کې امیه به حضرت بلال نه ډېر زیات تکلیفونه ورکول چې اسلام نه دوی واوړي. او حضرت بلال چې امیه ولیده نو دا یې ووایي چې د کافرانو سردار امیه بن خلف دلته دی او که دا بچ شو نو پوه شي چې زه بیا به نه بچ کېږم. حضرت عبدالرحمن وایي چې دا چې ما واورېده نو ما ورته ته زما د قیدیانو باره کې داسې وی. حضرت بلال بار بار دا وی او هغه به بار بار دا وی او ما به هم ورته بار بار دا وی او هغې به دا وی چې که زه بچ شم نو که دا بچ شو نو بیا زه به نه بچ کېږم او ما هم هغې له هم دا جواب ورکولو. او بیا حضرت بلال ډېر په اوچت اواز وی چې یا د خدای انصارو دا د کافرانو سردار امیه بن خلف دی او ډېر په زور هغوی اواز وکړو چې
که دا بچ شو بیا پوه شي چې زه نه یم بچ او بار بار هغه همداسې وی حضرت عبدالرحمن فرمایي چې دا انصاریانو چې دا واورېدل نو هغوی رامنډه کوي د سرو روڼ طرف نه موږ ګیر کړو او حضرت بلال بیا توره راوباسله او د امیه پر زوی حمله وکړه او د دې په نتیجه کې لاندې پرېوتو نو امیه پر دغه ویرې د لاسه دومره سخت چغه راوباسله چې داسې چغې ما مخکې چېرته نه وه اورېدلې د دې نه پس انصاریانو هغوی دواړو باندې د تورو وارونو په هغوی ووجل په صحیح بخاري کې د امیه د وژلو واقعه داسې لیکل شوې ده چې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه بیانوي چې ما امیه بن خلف ته خط ولیکلو چې هغه وخت مکه کې چې دارالحرب و زما د مال او زما د بال بچ د حفاظت وکړي او زه به د هغې د مال او اسباب په مدینې کې حفاظت کوم چې ما خپله نامه عبدالرحمن ولیکله نو امیه وویل چې زه عبدالرحمن نه پېژنم ته ما ته خپله هغه نامه راکړې چې کومه جاهلیت کې وه وی په دې ما خپله نامه د امر ولیکله او چې کله د بدر د جنګ ورځ د یو وړوکي شنغر طرف ته ووتم هغه وخت چې خلک لوده وو چې زه به د دې حفاظت کوم یعنې د حفاظت په نیت دلته تللي وو چې دښمن چېرته هلته حمله ونه کړي نو بلال امیه د چېرته نه ولیده او هغه وخت د انصارو یو مجلس کې ودرېد دا یې وویل چې دا امیه بن خلف دی او که دا بچ نو زما بیا خیر نشته نو په دې بلال سره یو څو خلک مونږ پسې راغله او ما ته خدشه شو چې دوی به مونږ راونیسي تر هغه پورې خبره شوې وه د دوی تر منځ حضرت عبدالرحمن د امیه وی ما ته شک شو چې او ما دې ته دا وویل چې زه به تاسو کېدن کړم نو ځکه ما د امیه زوی دواړه مې ونیول خو چې کله دا دی حمله وکړه د مسلمانانو حضرت بلال سره نو وایي چې ما د امیه زوی د دې لپاره هلته پرېښوده چې هغه به چې کوم چا چې حمله کړې د هغې سره به هغه مقابله وکړي او هغې به دې سره بیا جنګ کوي او موږ به مشغوله به شو موږ به مخکې لاړ شو نو هغه د امیه زوی هغه خلکو ووژلو او چې زما دا چل چې کوم دی کامیابه نه شو او موږ پسې را روان شو او امیه چونکې دروند وجود لرلو نو ځکه هغه زر نه شو تللی او کله چې هغې موږ پورې راورسېده نو ما امیه ته وویل چې ته کښېنه نو هغه کښېناستو نو ما ځان د هغه د پاسه داسې دغه کو چې زه بیا بچ کړمه ځان مې د هغه د پاسه وښوی هغې زما د بدن د لاندې نه د هغه په بدن کې تورې اور باندې والې تر دې چې هغه بالکل هغه وژلو او یوه توره د یوې تورې نه زما په خپه هم زخم راغلی و راوي ابراهیم دا وایي چې حضرت عبدالرحمن بن عوف په خپله د خپلې خپې شاته موږ دغه نشان مو ښودلو چې کوم په دغه وجه راغلی و امیه او د هغه زوی چا وژلی و د دې باره کې مشهوره ده چې امیه د انصارو د قبیلې د بنو مازن یو تن وژلي و چې کله او ابن هشام دا وایي چې حضرت معاذ بن افرا خارجه بن زید خبیب بن اصاف یو ځای امیه وژلی و دا کوم صحابي ذکر کېږي دین پکې شامل و دا مو چې حضرت بلال هغه وژلی و خو اصل حقیقت دا چې ټول صحابه د امیه په قتل کې شریک وو د امیه زوی علي حضرت بلال ورباندې حمله کړې و هغه راپرځولی و او وروسته بیا حضرت عمر بن یاسر هغه وژلی و ځینې واقعات چې کوم تفصیل دی او براه راست د صحابي سره د هغه تعلق نه خو ذکر زه بیا هم د هغې زه دې لپاره وکړم چې موږ تاریخ نه څه خبر شو خبیب بن عبدالرحمن بیانوي چې زما نیکه حضرت خبیب د بدر د غزا په ورځ یو زخم هغې باندې لګېدلی و چې د هغې په وجه د هغې پښتی ماته شوې وې او په دې باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځای کې خپل لعاب لګولی و او هغه ځای کې بیا ایښی و او هغه بلکل سمه کړې وه او د دې په نتیجه کې بیا حضرت خبیب ګرځېدو راګرځېدو بل روایت کې دا ذکر دی چې حضرت خبیب بیانوي چې د یو جنګ په موقع زما په اوږه یو ډېر ژور زخم راغلی و چې زما تر خېټې پورې رسېدلی او د دې په نتیجه کې زما د
لاس ځوړند شوی و. نو زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. نو هغوی خپل لعاب مبارک هلته ولګولو او هغه یې سم کړو. د دې په نتیجه کې بالکل صحیح شو، زما زخم هم ټیک شو. د وفات متعلق د یو قول مطابق حضرت خبیب د حضرت عمر په دور کې وفات شوي وو او د یو بل قول مطابق د دوی وفات د حضرت عثمان په دور کې شوی و. بهرحال خدای پاک دې د صحابهو درجات داسې اوچتوي دي. او حضور فرمایي چې اوس به زه 3 وفات یافتګانو ذکر کوم او د دوی د جنازې لمونځ به هم انشاءالله د لمونځونو نه پس کوو. په دې کې لومړی ذکر دی د محترمې رشیده بیګم صاحبې چې د مکرم سید محمد سرور صاحب اهلیه وه د ربوی چې په 24 اګست په 4 کالو په عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د دې مشران د چارکوټ کشونه هجرت کړو پاکستان ته راغلي وو. د دوی والد محترم دین محمد صاحب پر ربوی کې کار کولو او چې کله د دې عمر 15 کاله وو نو هغوی وفات شوي وو. د نه پسې د دې مور ډېر په محنت او په مشقت یوازې خپل ماشومان پاللي وو. د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دې د نیکه مکرم فتح محمد صاحب په ذریعه شوی وو چې قادیان کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي د حضرت قاضي محمد اکبر صاحب په ذریعه بیعت کړی وو. قاضي صاحب په کال 1394 کې د نورو د سپوږمۍ د تندر نیوو نشان چې لیدلی و نو په خپل علاقه کې او د خاندان خلکو ته هغوی دا ویلي وو چې دې نه معلومیږي چې د حضرت امام مهدي علیه السلام ظهور شوی دی. حضرت قاضي محمد اکبر صاحب سره د هغوی خانداني تعلقات وو او په دغه لحاظ بیا د هغوی په ذریعه هغوی ته د احمدیت پیغام رسېدلی و او باید هم بیا د دوی وشو. د دوی زوی محمد ذکریا صاحب مبلغ دی په لایبریا کې. هغوی وایي چې زما مور د چندې به ډېرې باقاعدګۍ سره ورکولې. ډېر فکر به ورته او دا به تپوس کولو چې زما چنده وشوه که نه. او بیا د دې نه علاوه د ماشومانو د تربیت معامله کې به هغوی ډېر فکر کولو، ډېر به پام لرلو او ماشومان به په غیر ضروري طور کور نه بهر تلو ته نه پرېښودو چې په ماشومانو کې د وارګۍ عادت پیدا نه شي یا بهر چې لاړ شي نو څه خراب عادت زده نه کړي. په وړوکوالي کې چې به والد صاحب چې جومات ته لاړ شي لمونځ لپاره او په خاص ډول چې د سهار لمونځ له به موږ راپاڅولو نو د جومات ته لېږلو کې به هم زموږ مور یو ډېر اهم کردار لوبولو. د ورځو چې موږ جومات ته نه وتلي هغوی به په آرام نه کېناسته. خلافت سره د دوی ډېر د مینې د وفا او د محبت تعلق و. ډېر په توجه به دوی خطبې اورېدلې او د دې نکات به نوټ کول، نکات به راوباسل او بیا خپلو ماشومانو سره به په هغوی باندې خبرې کولې. د دوی چې کومه مشره لور ده د خدای بخښلي هغوی دا وایي چې آخري وخت کې هم د لمونځ طرف ته ډېر پام و د هغوی او ډېر اوږد لمونځ هغوی کړی و خو څه احساس به هغوی کېدو ته نه پرېښودو. د لمونځ نه پسته ډېر اوږد لمونځ هغوی کړی و، څه احساس کېدو ته پرې نه ښودو او دې نه پسته یعنې د لمونځ کولو نه فوراً پسته د هغوی طبیعت خراب شو او هسپتال ته مونږ هغوی بوتلو خو د زړه د حملې په وجه د هغوی د زړه حرکت بند شو او وفات شو. د خدای پاک په فضل د 8مې برخې دوی موسیه وو او د دوی 15 زامنو ته د واقع زندګي په طور د دین د خدمت توفیق ملاویږي لګیا دی. 2 زامن محمد محسن تبسم او محمد مومن صاحب د وقف جدید معلم په طور په ربوه کې د خدمت توفیق ترلاسه کوي لګیا دي. 2 زامن داود ظفر صاحب او ذکریا صاحب د مربیانو په طور او یو زوی آصف صاحب وفنو دي. دوی د خلافت لایبرري په کمپیوټر سیکشن کې دي. محمد ذکریا صاحب دا وخت په لایبریا کې لکه څنګه چې ما وویل مبلغ دي او د مور په وفات هغوی جنازې له لانړې شو خو هغوی ډېر ښه د صبر نمونه وښودله او بهر ملک کې چې کومه ډیوټي وم هغه هغوی باقاعدګۍ سره ترسره کوله او هېڅ اظهار یې داسې ونه کړو چې زه کار نه شم کولی او تللی نه شم. خدای پاک دې د دې ټولو ماشومانو له صبر او حوصله ورکړي. په خاص ډول دا زوی چې په لایبریا کې دی او د سلسلې مبلغ دی او د وفات په وخت هغوی خپلې مور سره میلاو هم نه شو. نو خدای پاک دې د ټولو ماشومانو له هغوی د مور د نیکو د جاري ساتلو توفیق ورکړي. د دوی او د دې د والدې درجات دې اوچت کړي. دویمه جنازه ده د محترم محمد شمشیر چې د
ناندي فیجی د جماعت صدرو د دوی وفات هم په 5 ستمبر شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. کال 1952 کې پیدا شوی وو او په کال 1962 کې خپل مرحوم والد سره دوی د لاهور جماعت نه بیعت وکړو او په جماعت کې شامل شو. مخکې دوی پیغامیان وو. په فیجي کې هم پیغامیان د لاهوري جماعت ډېر خلک دي. بهرحال د خپل پلار سره دوی بیعت کړی په کال 1962 کې. مخکې غیر مبایع وو او بیا دوی د خلافت بیعت کې شامل شو. همدغه شان دوی د فیجي د جماعت ابتدایي ممبرانو کې شامل دي. د خدای پاک په فضل ډېرې اوږدې مودې پورې د جماعتي خدمت توفیق دوی ته ملاو شوی دی. جماعت احمدیه معروض او وا ناندي او بلچوکه کې جماعتونه جوړولو کې هم د دوی ډېر اهم کردار و. د کال 2010 نه واخله تر وفاته پورې د ناندي جماعت د صدر په طور دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. تر ډېرې اوږدې مودې پورې دوی قومي سکرټریشات په طور هم خدمت کړی دی. په دنیوي لحاظ هم د خدای پاک په فضل دوی د ډېر عزت په نظر کتل کېده. خو جماعتي کارونه دوی لپاره به هر وخت مقدم و. د صدر جماعت او د نیشنل سکرټریشات نه علاوه دوی د یو مسلم پرایمري سکول منیجر هم و. ډېر مخلص او د خلافت عاشق و. ډېر اطاعت ګزاره انسان و. د دوی په ماشومانو کې د اهلیه رازیه خان نه علاوه یوه لور نادیه نفیسه هم شامله ده. خدای پاک دې د دوی سره د مغفرت د رحم سلوک وفرمایي او د دوی ماشومانو ته د دې د نیکۍ د جاري ساتلو توفیق ورکړي. درېیمه جنازه ده د مکرمې فاطمه محمد مصطفی صاحب د کردستان چې حال دا وخت په ناروې کې اوسېده. د دوی وفات شوي خو په 14 جون و، خو قواعد د دوی لږ ناوخته راورسېده، نو ځکه لږ ناوخته د دوی جنازه کېږي لګیا ده. د 88 کالو په عمر کې دوی وفات شوي وو. ان لله و انا الیه راجعون. دوی په کال 2014 کې د بیعت توفیق ترلاسه کړی و او د دوی په غمځپلو کې 3 لوڼه او 15 زامن شامل دي چې پکې صرف یوه لور مکرمه بیریفان محمد سعید صاحبه احمدي ده او دا په ناروې کې ده. دا لورې وایي چې په کال 1999 کې زه ناروې ته راغلم چېرته چې زه ډېرو ګرانو حالاتو سره مخ شوم او زما مور زما مدد لپاره د کردستان نه ناروې ته کډه راوړه او مور مې تعلیم یافته نه وه، خو هغوی د قرآن د ډېرو آیتونو او د ډېر حدیثونو ډېر آیتونه ورته زباني یاد وو. د لیک په ورته شوق دومره و چې د 40 کالو عمر نه زیاتېدنه باوجود دوی ډېر بیا په محنت دوی لیک لوست زده کړی وو. د دوی په ژوند کې د ټولو نه اهم کار مونځ په وخت کول وو او همدغه شان ډېرې زیاتې روجې به هم دوی نیولې. اکثر به دا وي چې زه د هغه خلکو په نامه روجې نیسم چې د روجې نیولو طاقت نه لري. د نورو د مدد کولو یې دومره زیات شوق و چې په عراق کې به ځینې وخت دوی د 500 میلو سفر به وکړو هغو ښځو سره او هسپتال ته به یې بوتلې هغه ښځې چې علاج کوونکي به یې څوک نه و او ورسره به یې د هغې مالي مدد هم کولو. وایي چې د هغې د وفات نه پس ډېرو قومونو سره تعلق لرونکي وو. ډېرو خلکو خطونه ولیکل او په خاص ډول چې کوم زموږ پاکستاني احمدي خویندې دي هغوی په جړا جړا دا خبره کوله چې زموږ مور هغوی سره یو خاص د محبت په رشتې کې تړلې شوې وه. کله چې زه پیدا شوې یم او مور سره وم او د دې اعلی اخلاقو د نیک سیرت په توره د موقع میلاوه شوې وه. که چېرې به هم یا چا باید کې منفي خبره دوی په زړه کې نه ساتله. لویه غلطي به معاف کولو له به همیشه هغوی تیار وو او له وړوکوالي داسې موږ ته به دا اصول هغوی ښودلو چې رښتیا وایي چې که ستاسو د پلار خلاف وي بیا هم دا به یې ویلې چې که ستا سترګه یا ستا لاس ته غلطي کړې ده نو تا کې دومره جرأت پکار دی چې خپل سترګې خپل لاس ته خطا کار ووایي. هر چا سره به په مسکا د مخ په مسکا سره به مې لاوېده. د دوی په
جبه باندې به هر وخت یې دعاګانې وي. هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره عشق لرلو او دا به ویلې چې شاید همدا وجه وه چې خدای پاک د خپل د مسیح الزمان د بیعت توفیق راکړو. MTA وایي چې په کال 2007 کې ما د دې دا لور دا لیکي چې ما ته ناڅاپه میلاو شوی و، بیا غار شوي ډېر به مې له ټولو خوا نه میلاوېدو. اخر ډېره مودې پس نه 3 کاله پس په 2010 کې چې کله MTA العربیه یو ځل راته بیا میلاو شو، ما په کور کې شور جوړ کړو او مور ته مې وویل چې دا چینل میلاو شو. بیا مې دا وویل چې دغه چینل ما ته طلا شو د 13 کالو راسې. وایي والدې صاحبې ته چې ما وویل نو هغې چې راشي وایو رئیس چې دا خلک وایي چې امام مهدي او مسیح موعود ظاهر شوي دي چې موږ انتظار کول لګیا یو. زموږ والد صاحب هم دا ویلې. نو زما والدې ما سره MTA کتل شروع کړو او څو ورځې پس چې زما مور زما وروڼو خوا ته دغه واقعې باره کې وویل نو د هغوی طرف نه داسې خبرې وکړل شوې چې هغه زما مور چې واورېدې د هغې د مخ رنګ بدل شو ناڅاپه او د هغې د خبرو د پروا نه بغیر هغوی مسلسل MTA کتو. بیا چې کردستان ته هغې لاړه نو بیا زما د وروڼو د خبرو د هغې په زړه سترو شو، هغې زما خلاف شو او بیا یو ځل بیا ما راغله ماله او ما به MTA کتل نو زه بیا منې کولم. وایي چې ما به چې ورته ویل چې ما چې کله بیعت وکړو نو حالات بیا نور هم خراب شو. زما مور ته به خلکو دا ویل چې ستاسو لور کافره شو، خو بهرحال وایي کله به زما د وروڼو کره به دوی تله نو زما خلاف به خبرې کېدې او چې واپس به راغلم نو بیا به هغوی MTA کتل شروع کړو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام قصیدې د هغوی ډېرې خوښوې او اکثره به چې هغه اورېده نو په ژړا به شوه. یو ورځ حضرت مسیح موعود علیه السلام دا قصیدې چې یا عین فیض الله والعرفاني دوی ځان سره ویلو نو ما دوی ته وویل چې آیا داسې شعر لیکونکي کافر کېدی شي؟ نو ډېر په غوسه ویم زما طرف ته وکتو او دا یې وویل چې هر څوک ظالم دی چې داسې تنده به کافر وي. نو ما ورته چې ستاسو اولاد هم په دې کې شامل دی. نو دا چې واورېده نو خاموشه شو. بیا ما خپل مور ته وویل چې تاسو د خپل د ایمان د قوت په وجه مشهور یئ، نو تاسو بیا د چا نه وېرېږئ، خدای نه یا د خپل د اولاد نه؟ نو زما د دغه سوال نه هغوی ډېر متاثره شو خو جواب یې رانه کړو. هماغه شپه بیا زه راوغوښتم، ما ته یې وویل چې د جومات مرکز ته فون وکړو، دا ورته ووایه چې زه بیعت کول غواړم. نو ما ورته بیا وویل چې تاسو اوس یو ځل بیا پرې سوچ وکړئ، غور وکړئ چې بیا تاسو ښه ټینګ ولاړ پاتې شئ. بهرحال هغوی ټوله شپه غور وکړو، شاید دعاګانې کړې وه. سهار چې څنګه راپاڅېدم نو دا یې وویل چې ما فیصله کړې ده چې زه بیعت کوم. نو همدغه شیان چې کله 2014 کې زه تللی وم نو ما د دوی سره د میلاوېدو موقع میلاوه شوه. ډېره خوشحاله وم چې خلیفه وخت سره ملاقات شوی دی او هر چا ته به یې دا وایي چې د وخت خلیفه سره مې ملاقات شوی دی او هر چا ته دا خبره کوله. خلافت سره یې ډېر د وفا تعلق و. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي، درجات دې ورلوچت کړي، د دې لور هم د هغې ایمان دې مضبوط وساتي او د هغې نورو ماشومانو له او باقي چې کوم ماشومان لا هم مړه شوي نه دي خدای پاک د هغې زړه هم کلاو کړي چې د دوی دعاګانې د هغې په حق هم قبولې شي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر